نشته دی نه په نفس کې شته دی او نه په مادون النفس کې شته دی. مادون النفس نه څوک مراد دي؟ احسان الحق صاحب نه په نفس کې شته دی او نه په مادون د نفس کې شته دی. نو نفس نه مراد څه شي او دون النفس نه مراد څه شي؟ دي کې حدیث کې مسله دا چې دی ویلي دي چې مسلک د حسن بصري دا دی چې ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا في دون النفس. په دې مې پوهه کې څه ته وایي ها دې ټول ترجمه څه شو د مسلک د حسن بصري څه شدا راته وایي بیا حسن بصری کې څه وایي چې یو قتل وشي یو به زخمی شوی بیا هغه څه وایي یو کې وایي زلیخا کتاب ختم شو زلیخا ته د نر او د هغه ناس شو هغې ته نر او ښځه پته لنهږي د پوښتنه یې کړې وه چې دا زلیخا نر دی که ښځه دا اوس احسان الحق مولوي صاحب ټول حدیث ختم شو شل ورځې پاتې شوې او دې له اوس هم دا نه ورځي چې مذهب د حسن بصري چې دلته دې بیان کړی دی دا ته اخذ وکړي چې د دې حسن بصري بیان مذهب یې څنګه ویلی دی چې ویلی بیا به څه کوئ څه شوالي په نفس کې هم نشته. نفس نه مراد دا چې مړ یې که دا ټول یې مړ که دا نفس یې وله ختم که نو د ده نفس به پرې نه اخیستل کېږي. او مادون د نفس نه مراد لاس یې ترې کټ کړه پښې یې ترې کټ کړله پوزه یې ترې کټ کړله غوږ یې ترې کټ کړه په دې کې به هم ترې قصاص نه اخیستلی کېږي. هر یو حر چې راپاڅېده او د بل غلام د عبد د هغې مړ که دا به پرې نه قصاص کېږي. هر حر چې راپاڅېده د بل عبد لاس یې غوڅ کړه د ده لاس به پرې نه غوڅېږي. یعنې د حر او د عبد په منځ کې د قصاص مسله نشته ده په نسبت د حسن بصري او د عطا باندې. او دا مخکینی مسلک د ابراهیم نخعي چې هغې ویله چې هر عبد که ستا خپل عبد وي هم ته به پرې قصاص کېږي قصاص وایي. اوس دا دوه خو په افراط او تفرید کې دي. درېم مسلک چې دی هغه دا دی وقال بعضهم چې دا د بعضې علماو قول دی چې اذا قتل عبده لا يقتل به په خپل غلام به نه وژلی کېږي او که د بل چا غلام دی قتل که ته به پرې قصاص کېږي. دا قول د سفیان ثوري دی دا قول د اهل کوفې دی چې خپل غلام باندې به نه کېږي. اوس امام احمد وایي په خپل غلام به هم کېږي او دلیل یې دا د حدیث د باب دی. دا څوک چې وایي چې په خپل غلام ورته نه قتل کېږي د دوی د دې حدیث نه څه جواب کوي؟ ملا علي قاري وایي دا د باب حدیث محمول دی په زجر باندې او یا دا د باب حدیث دا دوی دا وایي چې دا منسوخ دی. وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل غلام باندې لکه په خپل زوی باندې قصاص نشته نو د خپل غلام په وژلو کې قصاص نشته. او حر وایي د حر په مقابل کې عبد د عبد. باب ما جاء فی المرأة هل ترث من دیة زوجها. دا یوه مسله ده ښځه دې ده اوس ته چا مړ کړلې او دیت دې واخیسته وارثانو نو دې ښځې له به په دې دیت کې حصه ورکوي که نه دا دیت به د دې نورو وارثانو وي او د دې ښځې به نه وي. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول الدية على العاقلة.
خدا موږ مخکې ویلو چې دیت د عاقلو باندې چې علما وایي او حدیث کې راځي او دا حدیث هم د هغې باندې دلالت کوي دا کم قتل کې خطا کې دیت په قتل خطا کې په عاقلو دی ولا ترث المرأة من دیت زوجها شیئا